مفتی منیر شاکر صاحب چې زمونږ نه په څو کالونه په دا ملک کې یو لویه غوغا راوچته وه د دین او دیني احکاماتو ضروريات دین دیني عقایدو په حوالې سره تېرو ورځو کې هغه چا وویشت او قتل شو. زه خو د ټولو نه اول دغه د قتل په شدید الفاظو کې مذمت کوم. د یو کافر سره موږ د دغسې رویې قایل نه یو چې د هغه سره څوک دغسې وکړي. دویم نمبر زه نن په دغه کلیپ کې رسو خبرو کول. بهرحال زه د مفتي صاحب زوی ته عبدالله شاکر صاحب ته اخره کې یو درخواست کوم چې د پلار په لاره باندې مه زه راواپس شي. حاضر اهل سنت والجماعت عقاید نظریات خپل کې دعوت درته در کوم د ورورولۍ په طور قسم دې زړه د درد نه در کوم. زموږ روی راځه هغه لار باندې مه ځه کوم چې پلار تللی د مسلمانانو د عقایدو د نظریاتو د تباهۍ لار و. دویم نمبر زوی ته زه درخواست کوم چې دغه څومره نشریات دا خپل هم ختم که نور خلکو ته هم درخواست وکړئ دا ختم که ستا د پلار دپاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځېږي. دریم نمبر دلته موږ دا وضاحت ځکه ضروري وګڼو مختصرو الفاظو کې چې په بری صغیر کې د انکاري حدیث دا فتنه په دغسې انداز کې اوچته شوې ده. ده سره چې کومه ژبه وه د ده نه مخکې منکرین حدیث سره قلمونه خو ژبه ورسره نه وه. دا هغې ته یو نوی رخ ورکړی و د انکاري حدیث فتنې ته.